الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا چاچ استاد قتل جوڑ منصوبی کړي چاچ استاد قتل جوڑ منصوبی کړي تا هغو ته هم دلا تثریب چناری کړي ټول جهان ته د امن پیغام ورکړو ټول جهان ته د امن پیغام ورکړو په هر خوا د الفت وږمې خورې کړي واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زما د اهل سنت والجماعت عقیدې سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو د جمعې مبارک ورځ ده په ټولو ورځو کې الله رب العزت دې ورځې ته یو مقام ورکړی دی په دې ورځې کې دعاګانې قبلیږي ګناهونه معاف کیږي او موږ او تاسو له پکار دي چې داسې مبارک ورځ الله په موږ او تاسو باندې راولي په دې کې غفلت کول نه پکار په وخت باندې د جمعې مانځه د پاره جمعه تتلل پکار دي تاسو بار بار دغه فضایل اوریدلې دي څوک د ټولو لړمبه جمعه تراغه نو الله رب العزت به د قیامت پر ورځ د ټولو لړمبه دي انسان ته خپل دیدار ورکي او چې څوک د ټولو نه اخره کې جمعه تراغه نو هغه ته د انډي عمره ثواب چې دغه یو انډا د الله د رضا د لپاره صدقه کړه او د ټول نړمبه چې راغلي هغه ته د اوخ د صدقې برابر اجر او ثواب الله رب العزت ورکي یو د پیر ورځ ډیره مبارکه او غوره ورځ ده یو د جمعې مبارکه ورځ نو موږ او تاسو مؤمنانو مسلمانانو را کړه دي سبب دا موقع نه سبب دا چانس نه مون خلکو سره هغه وخت د یو نعمت قدر پیدا شي چې کله هغه نعمت موږ نه الله وایي مثلا دا وخت دام د الله یو نعمت ته نو چې کله انسان
خپل مرګ په خپل سترګو باندې وګوري چې زما په دنیا کې نور زندگی ختم شوله یا پیداسي بیماری راشي چې د هغه بیماری د لاسه د انسان د مرګ په خوله کې وغورځيږي او دا بالکل د خپل ژوندۍ نه مایوس شي چې یاره مشکله ده کماته د دې بیماری نه ماته صحت میلاو شي. نو نن په دې ژوندۍ کې په دې بهترینه موقع کې مونږ او تاسو خپل رب ولې ناراضي کوو، مونږ او تاسو دغه وخت ولې نه قیمتي کوو. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، چې دا په مونږ او تاسو باندې کم حالات کم عذابونه کم پریشانی بیماری راځي دا څوک لیونی نه دی په مونږ او تاسو باندې سحر او جادو کوي. دا خو مونږ او تاسو ځان ته یو دوکه ورکو چې په ما چا سکړی دي هیڅ چام سن دي کړي دا ستا اعمال لرورا خفکیګه ما دا زمونږ او تاسو د بدن نه وتلی اعمال لی چې هغه ګنده اعمال دي په هغه سره الله ناراضه شوی دی او چې الله ناراضه شي نو به وخت بارانونه شروع کی، الله ناراضه شي ظالم حکمرانان در باندې مسلط کی، ابه پتا سو باندې رحم نه کی. تاسو ډیره چغي وهي چې کله الله خفشي زما عزتمندو روان کارونه بده ودري، کله الله خفشي سم دم بچي بدرته الله الټه کی نافرمانه به کی درلا سر بدر باندې وګرځ. کله الله خفشي خيستخ کل خزه بدرته بدرنګ کی فرمان بردار بیبي بده نافرمانه جوړه کی. کله الله خفشي هدایت ساته چې تا باندې بدا زندگی ډیره په تکلیفونو سره او سختو سره ډیره بدر باندې راتنګش. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، الله قرآن کې فرمای دا تاسو باندې چې کوم مصیبتونه تکلیفونه غمونه پریشانی راځي دا تاسو د اعمال وجدا دا تاسو عملونه دي. نو نن انسان لږ د خپل ژوندۍ محاسبه په خپل باندې وکړي چې ما قرآن ته څومره وخت ورکړی دی، موبایل ته مې څومره وخت ورکړی، ما کاروبار ته څومره وخت ورکړی دی، دنیا ته مې څومره وخت ورکړی دی او دین ته مې څومره وخت ورکړی، ما څومره خپل رب راضي کړی دی او څومره مې ناراضه کړی دی. نن ورځ ما تیر کړه پدې کې ما څومره الله یاد کو، څومره استغفار مې وکړو، څومره مې خلق خفه کړو، څومره مې اخلاق استعمال کو، څومره بد اخلاقی مې وکړه، څومره مې ګناهونه وکړه، څومره نیکی مې وکړي. نو یقینا دا خبره زما او ستا مخې ته براشي چې ما او تا د الله د راضي کولو په ځای باندې ما او تا الله ډیر ناراضه کړی دی، ما او تا ګناهونه ډیر کړی دي او نیکیم لګي کړی دي. دا خبره به مخې ته راشي چې ما او تا وخت ډیر ضایع کړی دی او لږ وخت هم قیمتي کړی. نو تاسو ټولو ته پته ده چې زمونږ مخې ته د قبر زندگی را روانه ده. مونږ او تاسو ټولو ته پته ده چې یو ورځ زما د دې بدن نه به دا روح جدا شي. که چېرته دې بدن او دې روح خپل رب راضي کړی وي، وخت قیمتي کړی وي، د آخرت د زندګۍ د پاره تیاری کړی وي، نو دا به یو بل ته دعا کوي چې کله د یو بل نه جدا کیږي، او یا به یو بل ته بد دعا کوي الله دې تام داسې تباہ او برباد کړي، الله دې تام داسې هلاک کړي څنګه دې زه هلاک کړم. یو بل ته بد دعا کوي. نورونو خويندو په کورونو کې आवाज اوري بدای او موقع ده د دنیا دا زندگی دا غنیمت وګڼي او پدې کې خپل رب راضي کوي، خپل د دنیا کارونه روسته کوي، د دین کار مخکې زګه چې د دنیا کار کپور شو او کپور نشو نو دنیا ارزي درونو، دنیا ارزي ده پاتې کېدو والا ده، او که خدای نه خاصه د دین کار تا نه پاتې شو نو د آخرت زندگی نه ختمېدو والا ده. کدا چا آخرت تباہ و برباد شو رسول الله مبارک فرمای د دین بل غریب انسان مفلس انسان نشته دی.
کله چا آخرت لاړ. نو نن الله موقع را کړې ده په یو سبحان الله باندې الله د ځمکې نه اسمانه پورې ټوله خیلا د نیکیانو نه ډکوي. موقع الله را کړې ده په یو درود شریف باندې الله زما او ستا مخکې رستنی ټول ګناهونه معاف کوي. موقع الله را کړې ده په مونځ او دس سره د قرآن مجید په تلاوت سره په خو اخلاق سره د والدینو د خدمت کولو سره د خپل رشتہ دارانو سره حسن سلوک صله رحمی کولو سره الله راضي کیږي. الله نن وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے بندا کمی خبرې ته د الله نه چې کم دی غافل کړي ته به د خپل الله طرف ته کله راځي. د مشکلاتو حل الله سره دی، د پریشانیانو د ختمېدو حل الله سره دی، د بیماری علاج الله سره دی، دا غربت دا تکلیفونه ختمېدل د دې علاج د الله سره دی، عزت الله سره دی، بچی الله سره دی، مال الله سره دی، هر څه خزانه د الله سره دی. الله پاک فرمایي یا ایها الانسان یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ففروا الی الله. ما طرف تراشه عزت وګوره، ما طرف تراشه خوشحالي وګوره، ما طرف تراشه سکون وګوره، ما طرف تراشه. الله ډیر قدردان ذات دی، خو چې کم بے قدر خلک دی هغه پس رواني، خو چې کم قدردان ذات دی هغه مونږ پرېخه. چا سره زما او ستا قدر شتا. حدیث قدسی دی پکور کې انسان او دسو کې ګوره ده یو ګنده نطفه نه موتا جوړي کنه موتا د خپل حیثیت معلوم دی. د یو ګنده نطفه نه د یو ګنده وبونه الله رب العزت موتا ته وجود راکو. دا خسته سترګې، خسته غوږونه، خسته لاسونه، لیکن چې کله دا انسان پکور کې او دسو کې او جماعت طرف ته را روان شي کنه الله پاک فرمایي وې دا مال را روان دی و زه په خپل باندې د دې بنده په استقبال کې ودرېږم. الله په خپل باندې ودرېږي د خپل شان مطابق الله پاک ودرېږي. وای او سوچو کنه په یو منځ باندې الله رب العزت زما او ستا استقبال کوي. زما بندا مال را روان یو قدم تما طرف ته والی الله پاک فرمایي زه دو قدم تا طرف ته درلم. خو زمنګ د آغا الله سره نن تاریخ پوری صحیح صلح ونشول جوړه ونشول. زما محترمو الله رب العزت د کامیابی او د ترقی لار خودلو د پاره چې زما استاد دنیا هم خسته شي اخرت هم خسته شي الله راضي شي جنتونه ملاو شي. یا الله دا بسنګ کیږي، یا الله استاد قرب به مونږ ته څنګه حاصلي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات راوړي دي دغه تعلیماتو مطابق الله پاک فرمایي خپل ژوندۍ نه جوړ کړئ، خپل ژوندۍ نه نو تاسو ته جنتونه ملاو شي. زبم د ناراضي شمه دنیا بم در لخسته کم آخرت بم در لخسته. استاد سره تاسو کوم الله پاک رسول پاک دین پاک قرآن پاک نو موتانم پاکی غواړي کنه غواړي، موتانم صفائی غواړي کنه غواړي. په کورونو کې زنانه आवाज اوري، زمنګ زنانه په کور کې زې په زې ډېری ګندګېنی د کور د هر ځای نه به ډیران جوړ کړي، یو کور کې به بدبوئی به وي الا ماشاءالله ټول نه یادو. نو چې په کم کور کې ګندګي وي او ډیرانو نه وي او زما عزتمندو نو کدا کور والا ډیر مالداري کنه د دې ګندګي د لاسه دا به غریبانان او فقیران شي. او که څومره غریبانان خلک وي خو لیکن دي کې پاکي وي صفائی وي. الطهور شطر الایمان، نیم ایمانی صفائی ته ویلې. سوچو که نیم ایمان. نو الله پاک رسول پاک دین پاک قرآن پاک نو موتابم ځان پاکو. ته چې کله اودس کې نو په اودس کې مسواک په دینیتو کا چې زه مونږ کوم زه په دې خله باندې په دې جبه باندې د الله نوم علم، زه د قرآن مجید تلاوت کوم. چې کله زه د قرآن تلاوت کوم کنه فرشتي راځي زما شونډو باندې خپل شونډو کې دی او خولي کی
نو هغه ته تکلیف وی کنه چې کله زما استاد خلینه د نسوارو بوی نزي، زما استاد خلینه د سیګریټو بوی نزي، زما استاد خلینه د چرس بوی نزي، زما د استاد خلینه د دال او ګوپی او د ټیپرو د دې بوی نه رواني، ما او تا د خلی صفای نه کو، نو هغه ته تکلیف وی. یاله اوګه د جمعې په ورځ باندې پیاز د جمعې په ورځ باندې عام ورځو کې نه دی پکار، انسان پیاز خوري جمعه تر خوا کې سب کې وسره کم ملګری ولاړ هغه ته څومره تکلیف، نو فرشتو ته به تکلیف نه، نو د خلی صفائی او په دې نیت باندې چې زه د الله پاک تعریف کوم، د الله حمد او ثنا بیانوم، د قران مجید تلاوت کوم، ز بیان کوم قال الله قال الرسول بیانوم چې زما داخله صفای، نو نیم ایمانی ستویلې صفایت. ٹھیک شو ته اوس د عزت وږي، ما ته عزت ملاو شي، نو قرآن عزتمند دی کنه دی؟ دین عزتمند دی کنه دی؟ جماعت عزتمند دی کنه دی؟ اوس منګه جانداری زتا ته بیجان سیزونه یادوم، بیجان چې پاغي کې سا نشتا، خختا کپڑا لرګي، خخته کې عزت شته؟ کپڑا کی عزت شته؟ لرګي کی عزت شته؟ نشته. لیکن د یو خختی په یو بټۍ کې خخته زما محترمو جوړه شوله، په یو سانچه کې جوړه شوله، یو شان خخته تیار شوه، دو خخته رالی، یو خخته په باتروم کې ولګېده، بله خخته مسجد کې ولګېده، نو په دې دواړو خختو کې کمی خختې ته عزت میلاو شو چې په جماعت کې ولګي. نو چې کله مونږ او تاسو خپل تعلق ربط د دین د قرآن سره د جماعت سره پیدا کو، نو دا شیزونه خو د عزت دی، مونږ له الله عزت راکړي که برانه کی، مونږ له هم الله عزت راکړي. اوس دلته خو د جماعت په دې خخته باندې خپل تندې لګي، دا ښکلی، بل طرف ته زنانه د خپل ځان د پاره په بازار کې کپړې والی، کپړې هغه کپړو نه ځان له جوړه کړي، لیکن داغې نه څه کپړه اضافي شي، څه کپړه اضافي شي، یا تینا صافي جوړه کړي یا تینا د قرآن د پاره کڅوړې جوړه کړي. نو چې صافي تینا جوړه کړي یو کپړه ده، نو هغې باندې د کور صفایي نه کوي، شیشې پاکوي، یو ځای بل ځای او داسې لړه کړي انداسې. لیکن اوس د کمې کپړې تعلق چې د چا سره پیدا شو؟ د قرآن سره، نو هغه کپړې ته الله عزت ورکو، هغه کپڑا د چې هغې نه صافي جوړه شوه، یو کپڑا راله د قرآن غلاف ترې نه جوړ شو، نو هغه ښکلیم او داسې بې ځایه لړکیم نه، نه پې شیشې پاکې، ولې دا د قرآن مجید کڅوړی ده، په دې کې زه قرآن دم. نو کپړې له عزت ورکو که ورنکو؟ تاسو په دې سکولونو کې دا ټیپیانې ګورئ چې کله د سکول، زه خو چې وړوکی یم ما به سکول ویلو به، نو موږ به کتل چې کله به چټي شوله په دې ډیکسونو به خلکو را باندې کو، دا کورسۍ او دا ډیکسونه به داسې ګډ وډو غورځو، لیکن یو لرګینه د قرآن مجید د پاره ټیپایي جوړه شي. نو موږ ته د آدابو په خبرو کې یو خبره دام کوي چې تاسو د قرآن مجید د ټیپایي هم ادب کوئ، په ادب سره احترام سره رااله، په احترام سره دا وجه سره چې په دې باندې زه قرآن دم. نو اوس بیجان شیزونو ته قرآن دین عزت ورکوي، نو جاندار شیزونو ته به چې کم د عزت نه میلاویږي، من انسانانو ته به عزت نه ملاویږي، عزت به ملاویږي خو زما محترمو د پیسو په وجه نه، د دنیا په وجه نه. والله د دنیا چې کم عزتونه دي دا عزت مرګ سره ختمېدو والا دي، مرګ سره ستا دا ډیګري فیل، ستا دا عہده فیل، ستا دا هنر فیل، ختم. لیکن قرآن، لیکن دین، لیکن اخلاق، لیکن انسانیت، لیکن تهجد، دا قرآن مجید تلاوت، دا روجی، دا حجونه، دا زکاتونه، دا عمری، دا پرهیزګاری، دا ختمیږي، دا به تاسو سره قبر تمزي او د قیامت په ورځ باندې د الله د عذابونو نه د خلاصي او جنت کې به داخلي. دا تعالی بیخی دا وفادار ملګری دي، لیکن هغه وفادار ملګری موږ پریښی دی او بې وفا ته لاس ور اچولی دی. دا بې وفا دنیا ده، دا مکاره دنیا ده، دا لعینه دنیا ده، دا مرداره دنیا ده. الله رب العزت دی دنیا ته د ماشي د وزر عمره نظر نه دی کړی. الله پاک فرمایي که چرته د ماشي د وزر عمره ما دنیا ته نظر کړی وی، کفارو ته به مې یو ګوټ اوبه هم نه وی ورکړی.
نن مسلمان مزه کوي کفار مزه کوي. من کومه کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله. دې کلمې سره موږ پابند شو، موږ به آزاد زندگی نه تیرو شي. نو اس په ایمان وې مسلمانان آزاد زندگی تیرې کنه تیرې. کوچی بازار تلاړ شه پته وته ولګي، شاهین بازار تلاړ شه پته وته ولګي، سوکنو بازار تلاړ شه او بالخصوص د اختر په ورځ شپو کې لاړ شه. ته وې چې زو سړې مکه خزې ما او زپ بازار کې وګرځم او کنه دا بازار دی خزو ته پریدوس. نو د زنانو د پاره کور دی یا ګور دی، یا کور دی یا ګور دی. زنانه بیا وی ستاسو دا دین وی دی کې چې کم دی ډیر شدت دی او سخواله دی. موږ ورته ویو د زنانو مثال دین اسلام کې د هیرې دی، د سونې دی، د سیشي دی، د هیرې د سونې دی. او سونه خلک پټه ساتي هر چاته نیغه نه کوي. نو دا زنانا الحمدلله موږ پټي ساتو پټي. او چې زنانه د وړې وړې خبرې د پاره د کور نه بهر روزي، هغه زنانا چې هغه په ورځ کې 3 4 او 5 ځل لزل د یو نامحرمه سړي سره مخامخ کیږي او د هغې سره خبرې کوي، د هغه نامحرمه سړي سترګې په دې زنانه لګي او د دې زنانه سترګې په هغه نامحرم سړي لګي. په دې کورونو کې چې کومې زنانه ناستې دي دې ته زموږ شریعت دعوت ورکوي، خبر ورکوي، څه کوي؟ خبر ورکوي چې دغه زنانه نه تاسو پرده وکړئ. د دې مثال هم د نارینه دی. وجه څه ده چې د نامحرم سړو سره د دې خبرې اترې کېږي او د هغې سترګې په دې لګي او د دې سترګې په هغې لګي. نو که دغه ښځه تاسو ته پته ده په کورونو کې ناستو زنانو با حیا با پرده، که داسې ښځه ستاسو کور ته راځي که نه نو د دې نه پرده کوئ، د دې نه پرده کوئ. په پرده کې د دې سره ملاقات او خبرې اترې لکه څنګه نامحرمه ابازیګر پلوپټه کې ورسره لاس ملاوي. پلوپټه کې نو پلوپټه کې لاس ملاول د کم ځای نه راغلی؟ دا صرف هغه بوسو کې اوبه تېرولي. ښه زه پلوپټه کې به لاس ورکړم. نو چې پلوپټه کې ورکې همداسې ورکړه که نه بیا ته په شریعت باندې عمل کې. دا خو شریعت باندې عمل دې ته نه وایي. نو بیا دا زنانه چې دغه نامحرمه نارینهونه خپلې سترګې نه ښکته کوي او د دې نه پرده نه کوي، او بیا دغه زنانه چې هغه کوڅه ګشتې دي، خوار پړکه، د کور ورکه، بېدرکه، چمپرکه، دیوال سورکه، داسې ښځې. نو داسې ښځو نه به زموږ په کورونو کې چې دا کمې پښتنې او غیرتمندې او با حیا او با پرده زنانه ناستې دي دا به د دې زنانو نه څه کوي؟ څه به کوي؟ پرده به کوي. او که پرده نه کوي او د دې نه ځان نه سیټه کوي نو د دې ښځو اثر او خباست به په دې دیندار او تقوادار او با حیا او با پرده ښځو باندې به کېږي. نو دا تاسو په دې کورونو کې چې دا کومې دیندارې ښځې ناستې دي نو د هغه کوڅه ګشتې ښځې اثر به په دې ښځو باندې کېږي او د هغې نه به په نیکو اعمالو کې به ډېره کمزوري راځي. یاد ساته د تهجد توفیق به الله والی، د قرآن د تلاوت توفیق به الله والی، دغه شان د ښه اخلاق چې کوم استعمالوي دا به الله والی. داسې ده که نه ده؟ انسان نه کله ګناه وشي تا نه چې کله د سحر مونځ قضا شي نو ته ووایه چې ما نه بېګا څه د ګناه عمل شوی یا په شپه کې څه د ګناه عمل شوی چې الله ما نه د نیکۍ توفیق واخستو کنه. زما محترمو په نن سبا معاشره کې په وخت کې ښه اخلاق دا ډېره لوی سرمایه ده چې هغه موږ سره نشته. هغې نه زموږ نارینه زنانه خلاص دي الا ماشاءالله. ښه اخلاق یو سړی ولاړ دی ټوله شپه باندې عبادت کوي، تهجد کوي، نوافل کوي، د قرآن تلاوت کوي او د ورځې ټوله ورځ روژه نیسي. رسول الله مبارک فرمایي بل طرف ته یو انسان دی د هغې اخلاق ښه دي، د هغې څه ښه دي؟ الله جل جلاله ته دغه بهترین اخلاق والا ډېر خوښ دی په نسبت د دې بل. نو یو صحابي راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ښه سلوک کوم اول د چا سره وکم؟ رسول الله مبارک وفرمیل د خپلې مور سره. چا سره؟ بیا وی یا رسول الله بیا د چا سره؟ رسول الله مبارک دویم ځل څه فرمایي؟ وی د مور سره. بیا رسول الله نه تپوس کېږي یا رسول الله بیا دریم ځل ښه سلوک چا سره؟ وی د مور سره. څلورم ځل تپوس کی رسول الله مبارک وفرمیل د پلار سره. بل ځای کې محمد رسول الله فرمایي که تاسو کې څوک دا خوښوي چې زما د عمر اوږد شي،
زما دی عمر کې برکت شي، زما دی عمر اوږد کړلی شي او زما دی رزق فراخ کړلی شي. وی هغې له پکار دی چې د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوي او د خپلو خپلوانو سره دی رشتهداري پالي. نو موږ رشتهداري په وړه وړه خبره باندې هم ختمه کړي، په وړه وړه خبره باندې بس رشتهداري پاتې. ولې دا داسې ګپ شپ خبرې دي. موږ مسلمانان یې ور به شي، پته به درته ولګي، تاسو بار بار اورېدلي دي. نو به هر حال په کورونو کې زنانه نارینا ځان کې ښه اخلاق راولي، ښه صفات. یو زنانه راله کرپتی و زموږ یو مولانا صاحب ته په پاکستان کې دا کرپتی خلک چې کم دی 2 3 یا 10 کسانی ورنه زیات نشته کرپتی. او هغه زنانه د راتللو سره په جړا شوه، دومره وجړل او د هغې نه بعد څه وایي؟ وایي تاسو ټولو ته پته ده چې زه څنګه د څنګه سړي ښځه یم. خلک ما ته چې کم دی پسخېږي او خلک ما ته وایي تا خو مزې وکړي، ولې چې د دنیا هر نعمت هر سهولت تا سره دی. الله درله څومره مال څومره چې کم دی وسعت او فراخي او مالداري ده نه، د دنیا هر سهولت هر نعمت الله تاسو ته درکړی. وایي زه زړه کې وایم چې تاسو زما نه څه خبرې، تاسو زما نه څه خبرې. هغه مولانا صاحب ته وایي زه لعنت په داسې کربونو او داسې په مالدارۍ پر فراخۍ باندې لیږم چې زما د خاوند اخلاق خراب دي. وایي زما د خاوند اخلاق خراب دي. نو زه په دې شیزونو څه وکړم؟ زه په دې کربونو په دې لکونو په کروڑونو څه وکړم چې خاوند مال عزت نه راکوي؟ خاوند ما سره چېرته په ښو اخلاقو په خوږو خبرو کې چې کم دی هغې ما ته نو زما محترم و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې هم زنانه وي. لیکن دا خبره ښکاره خبره ده چې په ټولو زنانو کې معززي بهترینی اوچت مرتبه والا اوچت مقام والا لوړ شان والا زنانا دا د محمد رسول الله بیبیانې وي، امهات المؤمنین ازواج مطهرات د نبی علیہ السلام بیبیانې. لیکن وی خو ښځې که نه زما محترمو د هغې نه به هم کمی کوتاهی کېدو. دا په کورونو کې دا شر و فساد، دا جنګونه، دا لانجې کونجې ولې راځي؟ برداشت نشته، صبر نشته. اوس زنانه تیزی وکړه، غلطي وکړه، بد اخلاقي او بدماشي وکړه، نو خو ته دا منې چې دا زنانه ناقص العقل دی. نو چې اوس تم ځان ورسره سمې او ته اوس په کور کې لانجې کونجې او نو ته خو د هغې نه هم زیات شوې. ته خو په عقل باندې الله پوره جوړ کړی. زما محترمو په الله قسم چې زمونږ اخلاق ټیک شو که نه، اخلاق دا ټوله معاشره خپله ټیکي، زمونږ کورونه خپله ټیکي، زمونږ په کورونو کې ډېر خیرونه برکتونه به راشي. د صحابو په وخت کې به چې کومه جینۍ ودېدله او د خاوند کور ته به راتلله، نو د خاوند په کور کې به ذرې برابر دا خبره به هغې نه محسوسوله چې زه د پلار په کور کې یم او که د خاوند په کور کې یم. د پلار د کور نه زیاته مینه، زیات پیار محبت به ورته د خاوند په کور کې میلاوېده. نن د خاوند په کور کې زما محترمو د خلکو انګورې نشته که نشته؟ خواښې سخر دی د خپلو انګورینو سره کم برتاو کم سلوک کوي. نو چې کله خواښې ښه اخلاق استعمال کی دې کور کې ډېر خیرونه برکتونه. انګورینې ښه اخلاق والا جوړې شي، سخر ښه اخلاق والا جوړ شي، او بالخصوص د دین په کارونو باندې په کور کې غصه نکه مکه دا شروع شي، انشاءالله ډېر خیرونه به په وجود کې راشي په دین باندې، د دین په کارونو باندې. تاسو خیر د نظر په کورونو کې په خپله باندې واچوئ، وګورئ زمونږ په کورونو کې دنیایي خبرو باندې نکه مکه او غصه او خفګان دا زیات دي، لیکن د دین په کار باندې ډېر کم کورونه دي چې په هغې کې خفګان راشي. زمونږ بچي دروغ وایي، زنانه دروغ وایي، وجه څه ده؟ ته په خپله دروغ وایي که نه. د دې بچو تربیت کول دي، د دې زنانو تربیت کول دي، د دې ذهن سازي. نو دا سړی کولی شي
او سړی چې کوم دی په خپله باندې هغه عزم نه کوي، نیت نه کوي، هغه چې کوم دی یو کتاب په کور کې ساتي نه چې هغه د صحابه واقعات بیانوي، د صحابیات واقعات بیانوي. زما زیات تر په دې فیمیل د کور په دې ژوند باندې زما خبر. نو بچې څومره دروغ وایي پلار ته، وایي که نه وایي؟ دا وجه څه ده؟ د دې ماشوم مور دروغ وایي، د دې ماشوم مور دروغ وایي، نو بچې به دروغ نه وایي. زما محترمو یو قافله د تجارت قافله بغداد ته روانه ده او د دې سره په دې قافله کې وړوکی ماشوم دی، وړوکی ماشوم، او مور ورلا یو 40 دیناره ورکړي دي چې دا بغداد ته روان دی د علم حاصلولو دپاره. پته نه لګي هغه خلک به د مدرسې نه کله را واپس کېدل. نو زما محترمو مور ورته دغه پیسې په دې املا کې چې کوم دی شا طرف ته په دې قمیص کې وګنډلې او ورته ویلې چې بچیا د دې قافلې سره د کوم ته به په حفاظت کې، په سکون کې، په راحت کې به ته بغداد ته ورسې پرامن. خو لیکن دا یو نصیحت بچی ځان سره کا چې چرته به دروغ نه وي، څه به نه وي؟ دروغ به نه وي. بچیا هېڅ سم درته اوس که پلار بچي ته وایي بچیا صفا خبره ما ته کوه، زه تا ته څه نه وایم، بچي غلطي کړي او دا بچی رښتیا خبره پلار ته وکړي چې داسې سکول له نه وم تللی، مدرسې له نه وم تللی، هغه پیسې مې وخوړلې، رښتیا ووایي. نو تی وهمه ته ولې زوره نه مه ورکوه، غوسه کېږه ورته مه. ولې دا د دې تربیت زمانه ده. حکمت بصیرت سره به د دې تربیت کې سینې ته راجوخ که بچیا رښتیا دې ویلې، ها دا 10 روپۍ انعام واخله. خو آینده دپاره بچیا داسې مه کوه، ښه سکول له ځه، مدرسې له ځه، آینده دپاره مینې محبت سره چې دا بچې زما محترمو تا ته د یو وحشتناک د یو زناور او زما محترمو د یو دشمن په نظر نه ګوري، دا تا ته د پلار په نظر وګوري. نو هغه ماشوم روان دی د قافلې سره په دې سفر کې زما محترمو اچانک سډاکوانو په دې قافلې والو باندې حمله وکړه. چې کله حمله وکړه د ټولو نه پیسې م واخستې، سامانونه قیمتي هر څه یې ترېنه واخست. په دې ډاکوانو کې یو ډاکو دې ماشوم ته ګوري، دا غریب مسکین فقیر غونته کې ماشوم دی، هغې له راغی وایي بچیا تا سره څه شته؟ څه تپوس یې وکړو تا سره څه شته؟ نو دا دروغ نه وایي، دته د مور خبره ذهن ته راځي چې بچیا دروغ به نه وایي. وایي او ما سره شته. نو هغه ورته وایي هغه ډاکو چې کوم دي تا سره؟ وایي دلته شاته په دې قمیص کې راله مور 40 دیناره تړلي دي. نو هغه غل هغه پیسې هغه ځای نه راویستلې، ورته وایي بچیا دا خو تا پټولی هم شوې که نه، هغه پیسې وشمارې همغه 40 دینار، دا خو تا پټولی هم شوې. وایي زه علم حاصلولو دپاره بغداد ته روان وم، علم دین حاصلولو دپاره، هلته زما جان پہچان والا څوک نشته چې زما اخراجات ضروریات پوره کړي، د هغې خیال وساتي. نو دغه یو 100 روپۍ ماله مور را کړې وي، خو لیکن دا خبرې راته کړې وه چې بچې دروغ به نه وې، دروغ به نه وې. نو ما تا ته ولې دروغ ویلې؟ ما تا نه ولې دا پیسې پټولې؟ بل طرف ته زما د مور نافرمانی راتله په دې خبره کې، ما تا ته دې وجې نه دروغ ونه وې. اوس دا ماشوم دا خبرې کوي، هلته د هغه ډاکو ضمیر لګی دی، راژوندی کېږي او هغه ډاکو کې دننه هغه انسانیت جوش وی راپاسي لګیا دی. نو زما محترمو ډاکو په خپل ځان کې چې کم دی لګی دی، خپل ځان ملامته کوي، خپل کنه ضمیر لګی دی دا ملامته کوي چې دا وګوره یو ماشوم دی او مور په نصیحت باندې دومره عمل کوي چې مور ورته ویلي بچې دروغ به نه وی، که هر څومره تاوان هر څومره نقصان کېږي بچې دروغ به نه وی کنه. نو هغه ډاکو دا ماشوم خپلې سینې ته راجوخ کو، غاړه ورکړه، لکه عام ډاکو نه و، د دې ټولو ډاکوانو مشر و سردار و کنه، سینې ته راجوخ کو، غاړه ورکړه او هغه پیسې م ورله ورکړي. او د هغې نه بعد هغه ډاکو الله ته سر په سجود شو، توبې ویستله، د هغه ډاکو نه الله د زمانې لوی ولی جوړ کړو د یو ماشوم په رښتیا ویلو سره. او زما محترمو د هغه ماشوم چې نن په دنیا کې خلک پیژني، نو د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په نوم سره پیژني. هغه ماشوم چې نن دنیا پیژني عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، زما استا بچی نه بدماش جوړیږي، جهانگیری او شاهرخ خان تی نه جوړیږي، زما استا بچی لګی دی د کومو خلکو په نقش قدم روان دی، د آیسینو، د ټیک ټاکیانو، د ډمانو، ایړاګانو، د لوفرانو، د هغې په نقش قدم روان. ورونو درخواست درته کوم دې بچو ته دین وښایئ،
دې بچو ته قرآن وښایې. دا د مدرسو داخلي شروع شوي دي، که بچي دي ناظره ویلي حفظ دپاره بچی کېنوه. زما محترمو په رب کعبه قسم، دا ماشوم د علم دین د قرآن د زده کولو او د دین د زده کولو دپاره یو قدم مدرسې ته واخلي، یو قدم الله د یو کال زما محترمو د عبادت اجر او ثواب د پلار او د مور په عمل نامه کې ولیکي. دا ماشوم یو قدم واخلي الله په یو قدم سره، ولې چې نابالغه ماشوم دی که نه، د دې د مور او پلار مخکې وروستني ټول ګناهونه معاف کړي. ماشوم روان دی مدرسې ته، الله کم پروتوکول ستا بچی ته ورکوي. نن خو دې قرآن والا ګیري پټکي والا خلکو ته خلک په کم نظر سره وي، دې سره څه دي؟ والله العظیم چې کم عزتونه په دین کې دي، کم عزتونه د قرآن په وجه الله انسان ته ورکوي که نه. یو زنانه د قرآن خدمت کوي، د قرآن خدمت کوي، او داسې خدمت کوي تاسو به کتلی که نه په هره علاقه کې یو باجي وي د قرآن خدمت کوي که نه، او د قرآن خدمت دپاره هغه هر رقم قرباني ورکوي. زما محترمو دا زنانه د قرآن خدمت کوي او داسې خدمت کوي چې خپل مال جان وخت لګې دی د دې قرآن د خدمت دپاره قرباني. او چې کله دا زنانه وفات شوله زما محترمو دغه زمانه کې یو کفنچور څوک یو کفنچور، هغه کفنچور ته پته ولګېده چې دا خو باجي ده او د دې خو ډېرې شاګردانې دي، د دې به کفن هم ډېر قیمتي کفن به وي. راشه قبر به معلوم کی چې کله خلک لاړ شي بیا به چې کم دی راشي او قبر به راوسپړي او دا کفن به ترېنه وباسي او ځان له به خرڅ. زما محترمو چې کله هغه کفنچور راغی د دې زنانه په جنازه کې شرکت وکړو، بیا د هغې نه بعد چې کله زنانه قبر ته راوړه او په قبر کې کېښوسته او زما عزتمندو تیږې پې کېښوستې او هغې د پاسې خټې وروتپې او د پاسې پې ډېرې خاورې راواړولې او خلک روان شو. دې کفنچور هغه ځای کې یوه نښه کېښوسته چې زه به د شپې راځم او دا قبر به کولاوم. د قرآن عظمت درته بیانوم، د قرآن مجید مقام درته بیانوم چې کم قرآن سره نن موږ او تاسو ډزې کړي، کم قرآن موږ او تاسو پرېښی دی، کم وخت چې قرآن له ورکول پکارو ما او تا موبایل له ورکړی ټچ موبایل وربشئ تاسو ته به پته ولګي. دا وخت داسې عبس یا دا د دنیا زندگی داسې عبس زندگی ده. الله قرآن کې فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تاسو ما عبس پیدا کړی چې بس په دنیا کې ګټاو سټاو بس زندگی تیروا، پاسا ودکېږه پاسا ودکېږه، د دنیا دپاره هلې ځلې کوه او د جماعت دپاره د مونځ دپاره د قرآن دپاره د ایمان د زده کولو دپاره د دین زده کولو دپاره تا سره د یو سې روزې وخت نشته، تا سره دومره وخت نشته جماعت ته راشي. هغه فرض مونځ چې کوم د الله حکم دی فرض هغه پرېږده، پروا دې نه ستا څومره وخوشي تا نه د سهار مونځ قضا کېږي، چېرته غم دې وکړو د دې دپاره دې چېرته غم وکړو، تا نه څومره وخوشي د ماسخوتن مونځ قضا کېږي، د مازدیګر مونځ قضا کېږي، غم دې وکړو. ستا روح بیمار دی چې کله دې بدن بیمار شي، بدن کې تبه راشي، په غاښ دې درد وي، نو د دې بیمارۍ خلک علاج کوي که نه کوي؟ आवाज راکوي علاج کوي که نه کوي؟ فوراً علاج کوي. نو چې کله روح بیمار شي د هغې علاج کول پکار دي که نه؟ چې هلکه دا ما کې څه ناراض دي، دا څه زه خو چېرته منافق شوی نه یم چې ما نه د سهار مونځ قضا شو، د غرمې هغه احساس هم موږ سره نه وي، هغه زړه هم نه خفه کي. نو زما محترمو دا کفنچور د شپې راغی، چې کله د شپې راغی قبر یې راکولاو کو، کفن ته یې لاس کولو. نو چې کله کفن ته لاس کولو د قبر نه هغه د مړي نه ولا آواز راځي، اے د الله بنده تم جنتی زم جنتیم، د یو جنتی د بلې جنتۍ سره څه کار دی چې کپړې ترې نه وباسي او بې پرده کوي، د مړي نه آواز راځي. په زندګۍ کې پهله ځل دې کفنچور سره چېرته مړي خبرې وکړې را پرېوت بېهوش چې کله هوش کې راغی وایي ارسه برو خو عادت نه برو، بې کفن ته لاس ورچولو، بیا د کفن نه د مړي نه ولا آواز راځي، د الله بنده تم جنتی زم جنتیم، د یو جنتی د بلې جنتۍ سره څه کار دی چې کپړې ترې نه وباسي او بې پرده کوي. بهرحال درې ځل دغه معامله وشوه چې کله آخري ځل دا کفنچور په هوش کې راغی که نه د ځان سره دا خبره وکړه چې دا خو ما ته وایي چې تم جنتي، ته خو جنتۍ چې دا زه په جنتي شومه، ما خو ټول عمر مړي لغړ تغړ په دې قبرونو کې پرېښي دي، زه په څه جنت. نو ده ته نه تپوس وکړو چې ته خو جنتۍ دا راته ووایه دا زه په څه جنتي شومه. نو ما ته ویلې دا کفنچور وایي چې هغه زنانه نه آواز راغی د هغه مړي نه
چې ما ته ویلي چې زه الله رب العزت خپل ځان ته ودرولم او ما ته ویلي چې تا زما د دین د قرآن داسې خدمت کړی دی ستا خو مې بخښنه کړې ده خو چې ستا په جنازه کې څومره خلکو شرکت کړی ما د ټولو مغفرت کړی هغه کفن چور ته وایي ځکه درته وایم چې ستا م الله بخښنه کړې تم جنتي زما په جنازه کې تا کفن چور هم ولاړ ما تاسو ته ویلي که نه چې کفن چور هم جنازه وکړه نو د یو قرآن والا په جنازه کې شرکت باندې الله ستا بخښنه کوي نو ته خپل بچی قرآن حافظ جوړ کړي ستا لور چې کوم دی قرآن مجید ختم وکړي ته په خپله باندې قرآن شروع کړي طالب الله صدر کړي چې د یو ناظر اخوان په سفارش باندې ومړي د دې ناظر اخوان په سفارش باندې الله بخي یو عالم په یو کلی باندې تیر شي څلوېښت ورځې زما محترمو د هغه کلي د ادیرې نه الله عذاب لري دغه علما پیدا کول پکار دي که نه قرآن والا پیدا کول پکار دي که نه نو درخواست کوم رونو والله ما تاسو ته ویلې اوله کې دا خبره وکړو بیم درته کوم چې قرآن عزتمند دی او د کومو خلکو تعلق د دین سره او د قرآن سره پیدا شي لکه څنګه خښته زما محترمو یو باتروم کې ولګېده بله خښته په جومات کې ولګېده نو په جومات کې چې کومه خښته لګېدلې ده په هغې باندې خپل تندی لګې او ښکلې د هغې بې احترامي او بې ادبي نه کې او چې کومه په باتروم کې لګېدلې ده هلته خپل حاجت پوره کې یو کپړه زنانو ترې نه ځان له کپړې جوړې کړي کپڑے جوړ اضافي کپڑا کم پاتې شو یا تی د کور صافي جوړ کی او یا تی د قران د پارا کسوړی جوړ کی نو کسوړی له الله کم عزت ورکو او هغه صافي ته وګوره دا د سوجنا دا د قران د وجنا چې د دې تعلق د دې ربط مناسبت د قران سره پیدا شو دی وجنا کپڑے ته عزت میلاو شو زما محترم خخت ته عزت میلاو شو لرګي ته عزت میلاو شو د قران مجید ټپایتی نه جوړ هغه ته عزت نو ما ته عزت نه میلاوي ما ته عزت نه میلاوي نو عزم وکړو درخواست کوم کوشش وکړي خپل رب راضي کړي د مرګ نه مخکې زما محترمو دا سلور میاشتې ولګوي بعضې خلک دا خبره کوي چې زه اوس څلورو میاشتو له لاړ شم او که نه د خپلو ښځې بچو دپاره حلاله روزي وګټم نو زما محترمو خامخا په کور کې پلار وي رونه وي یوه ذریعه داسې وي چې هغې سره د کور د نان نفقې هغه سیسټم هغه لین روان وي خدا یاد ساته چې څنګه د ښځې بچو دپاره حلاله روزي ګټل دا فرض عین دي همدقه شان ایمان جوړول دین زده کول په دین باندې عمل کول دا هم څه دي فرض عین دي نو یو طرف ته ما تاسو ویلي د دنیا کار راشي بل طرف ته د دین کار راشي نو اول به کم کار کې ولی چې دنیا عرضي ده پاتې کېدو والا ده د دنیا دا کارونه به یا کېږي یا به نه خو د دین کار به کوو چې کله هم د مونځ وخت شو فوراً به مونځ طرف ته متوجه کېږو اکده انشاءالله عمل به کوو انشاءالله زما محترمو بعضې ملګري د دې یو مسلې متعلق تپوس کوي چې هغه دعای قنوت نه ورځي په وترو کې په اخري رکعت کې د قل هو نه بعد چې کوم الله اکبر د دعای قنوت دپاره نو دا الله اکبر دا ویل دا واجب دي خو دا دعای قنوت ویل دا واجب نه دي نو که چاله بیا دعای قنوت نه ورځي او غلطینې پکې تېنه زیاتې کېږي که نه زیاتې غلطینې پکې او کوشش د ډېر کوشش نه باوجود دغه دعای قنوت دته نه زده کېږي یو خو هغه یي که نه چې بس د سره ورته نیت نه کړي نه کوشش کوي محنت کوي چې زده کم خو نه زده کېږي نو زما محترمو هغې له پکار دي چې دغه د صورت اخلاص نه بعد د دعای قنوت په ځای بیا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا دی وی اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم کومه دعا چې هغه د صحابو نه ثابته وي اللهم ربنا ظلمنا دا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا خو هر چاله ورسي دغه دعا دی ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دا دعا دی زما محترم د به مونږ کېږي ټیک ده انشاءالله دغه شان څه قسمه مسایل تاسو مخې ته راځي نو زما محترمو تپوس کوئ په تپوس سره زندگی تیروئ نو انشاءالله ډېر خیرونه به په وجود کې راشي ستاسو د رهنمایي دپاره او ستاسو د ذهن سازي دپاره دغه الحمدلله بیانات من کو د اصلاح دپاره چې زمونږ اخلاق ټیک شي زمونږ معاملات ټیک شي زمونږ د دې کورونو د جنگ جګړې ختم شي نو په دې خبرو باندې انشاءالله عمل وکړو داسې نه په یو غوږم واورېدو په بل غوږم ویستو تاسو ته پته ده زه په دې علاقه کې د کم وخت نه لګیم امامت کوم که نه کوم ټولې دنیا ته پته ده زما محترمو لیکن زما مقتدیانو زما خبره د زړه په غوږونو باندې وانه ورېده زما مقتدیانو زما خبرې لا توجه ورنکړه که نه
زما مقتدیانو زما د خبرو قدر او زما عزتمندو عزت او احترام اونکړو خفکیږي ما تاسو وکتل چې کله ما ځان ته کیمره ولګوله پوره دنیا زما بیانات واوریدل کوان اوریدل ها تاسو زه په دې سوشل میډیا باندې دومره نه پیګم تاسو ته پته ده چې الحمدلله تاسو د مسجد امام څومره لګی دی په پوره دنیا کې لګی دی کار کې الله تینا خیر خوري ها دا څومره بیان ما وکړو چې سیب کنه دا چې بل ځکه زه کوم مال 100 روپۍ د دې بیان راکې چې تا دا دومره وخت موږ لراکو کنه او دا دومره نصیحت تی موږ ته وکړو او ځان لدی دومره تکلیف ورکو دا والي جی او زه تاسو ته بغیر لالچا زما دا مقتدیان گوادي زما خپل تنخواه مال سوق پوره نه راکې دا روزه تیر شو په دې روزه کې زما سرسایې ته چې کم د سترګې وي هغه سرسایې مال چا را نکړه یو د درې کسانو برا کړی پیش روزه ماتي کې زه تاسو نه دا ګیلې نه کوم چې راځه امامت نه کوم او دا نه کوم ما کله غوبل کړي چې شابه زما تنخواه او شابه مال روټي او شاب نه جنا قسم بالله زه د دین وګم چې زه خپل مقتدی وګورم چې هغه په سار مونځ کې په اول صف کې ولاړی د غرمې د مازیګر د ماښام والله العظیم زه به مرتد او کافر او بې ایمانه ویم چې زما زړه په دې سره خوشحاله نشي زه په دې سره خوشحالېږم زه په دې سره خوشحالېږم یو مقتدی مال راشي مولوي صاحب دا مسله څنګه یا زمانه لږ دا مونځ واوره والله زه په دې خوشحالېږم زه یو مقتدی وګورم جماعت صفایي کوي لګیا جماعت صفا کوي د رسول الله په منبر ناسم دی وجنا د چاپلارم زما عزتمندو ما زیله کول نشي ما ناکام کول نشي عزت د الله په لاس کې دی او زما زړه الله ته معلوم دی چې زه په کم نیت باندې لګیم دلته خدمت کوم ستاسو بچو ته قران خین ها زما محترم سکول کې ماشوم سبق نه زده کوي نو پلار داغه د پاره ټیوشن نسی سوي وای زما بچي په سکول کې کمزور دا نه وای او چې کله ماشوم په مدرسه کې کمزوري وای استادان و سره خواري نه کوي په سکول کې دا خبره نه کوي چې استادانو سره خواري نه کوي زما بچي وای په سکول کې کمزوري وای کنه وای ها او په مدرسه کې چې کمزوري او استادان قاریان بس چې ټیم پاسې لراځي او پیسونه لیو دا زما عزتمندو دا د عبرت خبره دا افسوس خبره دا افسوس مقام دی نو دی وجه نه درخواست کوم چې رونو د الله د رضا لپاره دا ګیلې شي کوي راشي 15 وخت مون شروع کوي راشي اوس هم دا د نعمت سیب گواه دی دا د ناس نعمت سیب تماویلی ګوري ما سره تاسو د دین غم نه وای کنه ما ته شبي د جمعې د زیارت ورځ وی کنه د جمعې شپې هم زمونږ د کلی نوجوانان لګې دي کنه اکثر ز ګورم تاسو ته پته نشته څوک لګې دي په ټیک ټاکو کې اخته دي څوک په فضول او فضیلات څوک چرسونه ایسونه مې یو سوزکی والا سره خبر وکړو هر د جمعې په شپه باندې جمعرات په ورځ باندې جمعات ګټ کې به ودرېږي مې نیمه پیسې به خیر دې زور کوم نیمه نعمت سپ تور سره ومنه کنه هغه نه بینالو چې د علماو او د نیکو خلکو صحبت ته لمون بوزو کنه الله پاک به ډیر خیر په وجود کې راولي دی به دیندار جوړ شي تقوادار سبب موږ په قبر کې پراتی دی به نیک اعمال کې خخ کارونه به کې زما او استاد مزي دا د مخامخ ته زه پټه خبره نه کوم نو زما عزتمندو درخواست دی ان شاء الله العزیز جمعات به ما بادو او په کورونو کې به ان شاء الله حیا پردا او د دین خبرې به شروع کوو ټیک ده ان شاء الله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق نصیب